لا علاج مرضونه به د الله جل شانه ختم کړي که دا وظیفه دې وکړه چې هر قسم مرض کې مبتلا یي. ضروري نه ده چې یو مسله ده تا ته یو بیماري ده چې هر قسم بیماري دې وي په جسم کې د په هر ځای باندې بیماري وي، که څوک د شوګر بیماران وي یا مثال په طور د ګردو بیماران وي یا د دې نه علاوه جسم کې چې څومره بیماری دي هر قسم بیماری دي داسې بیماری راوتي چې لا علاج امراض دي، لا علاج بیماری دي چې د سر نه د هغې علاج ډاکټرانو ته هم نه دی معلوم. زه تاسو ته نن یو بهترینه وظیفه ښیم د الله په ذات مې د قسم چې دا تاسو په یقین سره وکړله دا وظیفه الله جل شانه به ستاسو لا علاج مرضونه چې کوم دی ختم کړي. خو عمل څه دی څنګه دی که طریقې څنګه ده، خو د هغې نه مخکې صرف دا خبره کول غواړم چې الله باندې به یقین برپور ساتي. لکه څنګه چې یو انسان ډاکټر ته لاړ شي وایي ما دلته علاج وکړو په صحیح ځای کې مې علاج وکړو او زه به ټیک کېږم، څومره مطمئنه یو مونږ د دې نه به هم ډېر مطمئنه مونږ د الله نه ځان ساتو. څنګه لکه څنګه چې الله مونږ ته دا پته ده که نه، زمونږ په سوچ کې دا دي چې مثال په طور شپه راله او زمونږ دا سوچ دی چې سبا به خامخا سار کېږي او سبا به خامخا نور راخیږي. مثال په طور لړه ده دوم دی او زمونږ دا سوچ دی چې دا دوم ختمیږي دې نه بعد به نور الله راښکاره کوي، د دې نه بعد به رڼا راځي. زمونږ څومره پکا یقیني دقه شان یقین به په دې وظیفه باندې هم ساتي چې زه دا وظیفه وکم الله جل شانه به زما بیماری مکمل ختمی. نو اول به پوره یقین او سوچ به د زړه خامخا ساتي او د الله نه به ساتي چې رب کریمه دا وظیفه زه کوم، تا په قرآن کې د دې تذکرې کړي دي او تا د دې فضایل او تا د دې برکات هغه د پیغمبر علیه صلات وسلام په ذریعې سره موږ ته هغه مخې ته راوړلي دي. نو یقیني چې په دغه سوچ او په دغه فکر باندې موږ دا وظیفه وکړو الله جل شانه به زموږ مسله حل کړي. اوس په دا کوسم طریقې څنګه ده د هغې نه مخکې یو خبره کول غواړم. زما چې کوم د یو ټیک ټاک اکاونټ مولانا شهزاد آفیشل هغه زما نه بلاک شوی دا زما نیو اکاونټ دی، دا ځان سره فالو هم کوي لایک هم کوي او نورو ملګرو سره هم شیر کوي. انشاءالله بهترین وظایف په دې کې تاسو ته میلاویږي. خو اوس په هغه وظیفه کوو څنګه نو خو د چاته نور قسمه مثال د رشتو بندش وي یا مثال کور کې بې اتفاقۍ وي او غواړي چې دا ختم شي تاسو موږ سره په دې نمبر رابطه هم کولی شئ 0370 058 0484. راځم خپلې خبرې له د سورې فاتحې ختم دی دا ښه د څه سورې فاتحه الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. دا سورة فاتحة ده صحیح ده. دا به تاسو څومره کوئ؟ دا به تاسو 41,000 یو څلوېښت زره پیرې به دا وظیفه تاسو وکئ، په دې باندې به اوبه دم کوئ. دغه مریض به نورې اوبه نسکي، دغه مریض به یو علاج ورله مه کوه. که چېرته مثال په طور کور کې ورله څه کوي خیر، خو علاجونه نور پرېږدئ ونه. امید دره به ساتم الله نه به په الله باندې به امید او د الله نه به توکل ساتو چې انشاءالله د دې وظیفې په برکت سره به الله زموږ دا مریض له شفا ورکوي. کله د 41,000 پیرې دا وظیفه وکړله د دې نه بعد به په دغې دا 41,000 ته سورې فاتحه وویله په دې به اوبه دم کړي، دغه اوبه به صرف دا مریض کړي، باقي نورې اوبه به دته نه ورکوي. په مثال په طور میډیسن استعمالی نو هم دقه اوبه ورکوي د دې سره دې خوري. بسم الله دې پوي بسم الله کافي بسم الله شافي او نور هم داسې څه اذکار وي کولی شي. درود شریف هم دغه حالاتو کې ځان له لازمي درود شریف استغفار نور داسې ذکر اذکار چې کوم دي لا اله الا الله الحمدلله سبحان الله الله اکبر د دې ورد دې کوي. زه درته د الله په ذات قسم خورم دا وظیفه نه دا دومره مجربه وظیفه ده چې الله جل شانه به ستاسو دا لا علاج مرضونه مکمل ختم. نو په دغه طریقه باندې دا وظیفه شروع کړئ چې هر څومره مریض دی هر څومره سخت ولې نه دی او د مرګ په حالت ولې نه دی الله جل شانه به د دې وظیفې په برکت سره د شفا ورکوي. نو دا ډیره مهمه خبره ده ځکه انسان له پکار دی چې د الله نه توکل وساتي. په دوایانو بارې هم کوو خو دوایانو سره سره به توکل د الله نه ډیر ساتو چې رب کریمه بیماری راوستلو والم تی بیماری ختمولو والم تی زما استاغه امید زما استاغه سوچ زما استاغه فکر هغه د الله نه ختم شوی دی. راځي چې الله طرف ته لاړ شو زمونږ معاملې دا هر څه به الله سموي. نو انشاءالله چې کله ستاسو د الله نه امید دا وظیفه به ستاسو انشاءالله ډیره په کار راځي. بله باندې مو که د ثواب په نیت باندې نورو سره هم شیر کوي. که ستاسو په وجه باندې چاته صحت میلاو شو الله به اجر درکوي. زما په وجه میلاو شو زه د ټولو نه هیڅ هم نه غواړم، ما ته صرف دعا وکوئ رب کریمه عزت ورکړي او رب کریمه ګناهونه یې معاف کړي. ډېر کمزوري یو ډېر خطاکار یو ډېر ګناهګار یو بس دا دعا راله کوئ یا الله د عزت خیال یې وساتي عزتونه ورکړي او یا الله پاک نه یې معاف ګناهګاره